موجوده حکومت د ریفارمز باندې یو جوړ نظر دی. اوس په پته ولګي چې چا څومره سبق زده کړی چې مردان بورډ بالکل تاسو سره نه زیاتې کوي، نه ستاسو دشمن دی. مردان بورډ ستاسو بچي په اصل محنت ورچوي. دا موږ د نهم ولسم امتحان چې کوم دی نو په 31 مارچ شروع کېږي. تیاریانې ټولې زموږ پوره دي، مطلب دا دی چې وی آر ریډي. سو سټیشنري تلې د حالونو ته سپرنټنډنټ ډیوټیز لګېدلې دي، د هغې ورکشاپ شروع دي. اوس هم نن هم چې دی نو د فیمیل سپرنټنډنټ ورکشاپس دې ځل موږ انویجلیټرز ته هم ټریننګز ورکړل. زه پرسنلي لاړم یو ډسټرکټ ته، هلته موږ هغې ته مرسته وښودل. پالیسي ډېره سمپل ده. پالیسي دا چې موږ یو داسې امتحان واخلو چې هغه چیټینګ فري وي، میرټ بیسډ وي او هغه ټرانسپیرنټ وي. د هغې وجه دا ده چې د دې قوم راوچتول چې کوم دي نو هغه د هغې واحد لاره ده محنت. که ماشومان موږ په دې پوه نه کړو چې ګنې یاره د کامیابۍ واحد لاره محنت دی، نو د دې سره ډېر لوی ظلم دی. دې سره هم ظلم دی، د دې د پیرنټس سره هم ظلم دی. بله خبره دا ده چې یو ماشوم ټول کال محنت کوي، یو بل ماشوم یې نه کوي او په چیټینګ باندې د ده نه سیوا مارکس واخلي، نو دا په ادارو باندې یو ډېر لوی کوېسچن مارک دی. دا خو شوه زموږ پالیسي چې موږ باید یو چیټینګ فري ایګزام اخلو، بالکل په اپل پای آرډر کې به اخلو. خو زه بل دا هم وایم ماشومانو ته چې تاسو بالکل مه یارېږئ. موږ اکچولي ستاسو سپورټ دپاره ناست یو، تاسو ته مدد دپاره ناست یو. خو صرف دا وایو چې نقل مه کوئ. که فرض که یو ماشوم تیاری نه کړی نو کال به ایګزام ورکړي، خو په محنت باندې دې خپل پیپر یې پاس کړي. دوه درې انوویشنز داسې دي چې هغه موږ کړي دي. یو خو دا چې موږ آن سکرین مارکینګ باندې ځو په فزیکس او انګلیش او کیمسټري کې، نو هغې موږ ټول ټریننګز کړي دي. څومره چې سکول هیډز دي یا فرض که څومره ټیچرز دي کنسرن، هغې ته موږ په دریو ډسټرکټو کې ټریننګ ورکړی دی. سپرنټنډنټ ته هم موږ د هغې ټریننګ ورکوو، ځکه چې سپرنټنډنټ په حال کې وي. د هغې دپاره موږ هیلپ ډیسک هم قایم کړی دي. د هر ضلع بیل بیل هیلپ ډیسک دی او 724 اویلیبل وي. او هغې ته ما ویلي دي چې زه بالکل دا قسمه نګلیجنس نه منم چې تا ته یو ایشو راغله او تا په ریل ټایم کې حل نه کړله. ورسره دې ځل په اول ځل باندې موږ کمپیوټرایزډ رول نمبر سلیپس ورکوو چې په هغې کې ورکوډ لګېدلی دی، هغې کې به امپرسنیشن نه کېږي. او په هغه رول نمبر سلیپ باندې ورسره د لیب لیسټ هم موجود دی. مطلب مخکې به دا ایشو راغله چې د تھیوري ایګزام به یو ځای وشو او د پریکټیکل دپاره به ماشومان چې کوم دي نو بیا هغې کوېسچنز کې وو، مطلب تپوسونه به یې کول چې زما پریکټیکل کوم ځای دی. نو اوس ورته د ډے ون نه چې څنګه ورته رول نمبر میلاویږي، نو د تھیوري د ایګزام سره ورته د پریکټیکل ایګزامینیشن سنټر یې هم موږ الاټ کړي دي، هغې کې به هغې خپل ایګزام ډیمز بیسیکلی ډیجیټل اټینډنس مینجمنټ سیسټم دی. نو په دې رول نمبر سلیپ باندې کیو آر کوډ لګېدلی دی. نو چې کله سپرنټنډنټ سره یو اپ انسټال دی، نو چې دې ته موبایل نیسي نو د هغه به اټینډنس لګي. او دا اسان هم دی او دا ایرر فری هم دی او دې کې امپرسنیشن هم نه کېږي او دې کې دا هم نه کېږي چې د یو ماشوم اکثر ماشومانو نه خپل مینوال اټینډنس چې وي نو په دې کې د ماشومانو نه اټینډنس پاتې شي. نو بیا که فرض که د هغه پیپر میسنګ وي نو موږ د هغه اټینډنس ګورو، یا که بل څه مسله هم راشي نو موږ د ماشوم اټینډنس ګورو چې یاره دی په دغه ورځ باندې په حال کې موجود و که نه او هغه پیپر هغه ورکړی خو د هغه نه اټینډنس مس شوی نو مسلې راځي. نو د دې وجې د دې مسلو حل کولو دپاره موږ د ټیکنالوژي انډکشن کوو. نو موږ سپرنټنډنټ صاحبانو ته د هغې ټریننګ ورکوو. هغه ډېر سمپل کار دی، خو ته صرف هغه کیو آر کوډ ته موبایل نیسه او د هغه اټینډنس به ریکارډ کړي. دا الفاظ خو به بالکل زه نه یوز کوم. استاد خو چې دی نو هغه ته خو په انګلیش کې موږ ټکي استعمالوو، د ماسټر هی از ناټ ا سرونټ هی از ا ماسټر. دا دې معاشرې د ټولو نه معززه طبقه چې کوم دی نو هغه سکول ټیچرز دي. اکچولي موږ د هغې خلاف څه خبره نظر شته، نه څه ریزرویشن شته، خو خبره دا ده هر لاجیکل سړی به دا خبره مني چې د نهم او د لسم امتحان دی نو هغه استادان هم پکې ډیوټي کوي چې دوی پنځم شپږم اووم اتم څلورم درېیم دې ته سبق ښیي. نو دا ماشومان په سکول کې موجود وي خو استاد یو میاشت سکول نه باري، نو دې پسې بیا د انټر ایګزام دی نو بیا بله میاشت بار شي، نو ورپسې بیا انول 2 ایګزامز دي. نو مطلب دا یو داسې سایکل دی چې دا کال ورسره چلېږي. نو ماشوم موجود وي او استاد یې نه وي، نو چې ته ورته سبق ونه ښیې نو امتحان ته زه د څه واخلم. بله خبره دا ده چې کله د ماشوم د لرنینګ پیج دی دې ته کریټیکل ایج وایي. په هغه ټایم کې ماشوم ته ټیچینګ نه وشي که نه، نو وروسته په نهم لسم کې ته هغه نه بیا سړی نشي جوړوي. ماشوم به ته د ډے ون نه چې کوم دی نو په محنت باندې ورچوي. زموږ صرف دا خیال دی چې سکولونه مضبوط شي، په سکولونو کې پرفارمنس شروع شي، د هغې افیشنسي جوړه شي او چې د کوم ټیچر په کوم ایګزام کې انوالډ دی نو د هغه ډیوټي موږ لګوو. یوه دویمه خبره دا ده چې اوس هم د ټولو نه اهم ریسپانسبلټي ټیچرز ته حواله ده، یعنی سپرنټنډنټ سکول ټیچر دی، ډیپوټي سپرنټنډنټ سکول ټیچر دی، انسپیکټر سکول ټیچر دی. د ټولو نه اهم کار خو دا دی. انویجلیټرز که موږ سره ریشو سره فرش ګریجویټس ولګوو نو دا هم د دې ماتحت دي او دې ته جوابدeh دي. هلته دوی غواړي زما د سیکرټري صاحب سره داسې ډسکشن شوي دي چې هغې وایي ونس فار آل موږ دا ریفارمز وکړو. په هغې کې د سکول ټیچرز انوالومنټ دی، په هغې کې ویریس پرنسپلز انوالومنټ دی. مطلب دا دی چې ریل سټیک هولډرز دي، د هغې نه ډیټا واخیستی شي او داسې څه سم کړی شي. ډیفینټلی د پالیسیز مسلې شته او د پالیسیز مسلې حل کول غواړي. د هغې وجه دا ده چې د سکول سایډ باندې لکه اوس که ته کالج سایډ ته وګورې نو په کالج سایډ باندې پرایویټ سیکټر وروسته دی، ګورنمنټ سیکټر مخکې دی. یو پرایویټ کالج ته هله یو ماشوم ځي چې په سرکاري کالج کې ورته اډمیشن نشي میلاو. بل په سرکاري کالجونو کې بي ایس چلیږي نو یونیورسټۍ ته هله یو ماشوم ځي، یو هلک یا یو جنۍ چې په سرکاري کالج کې ورته اډمیشن نشي میلاو. نو د بي ایس په لیول باندې وګوره نو صرف او صرف ګورنمنټ کالج سیکټر دی. دا موږ 2010 2011 2012 کې پالیسي جوړه کړې وه، د هغې امپلیمنټیشن شو، بهترینه کامیاب روانه ده.
اوس په سکول سایډ باندې زمونږ پرایویټ سېکټر مخکې دی هغه زمونږ د بورډ د ریزلټونو هم پته لګي اته واړو بورډونو ریزلټ تاسو وګورئ نو په هغې کې پرایویټ سېکټر مخکې دی پرایویټ سېکټر پته نه لګي محنت ډېر کوي پرایویټ سېکټر چې کوم دی نو په دې اکچولي اټس ا میټر اف سټډي ا کیس سټډي کتل غواړي چې د هغې سټرنث څه دي د هغې ویکنیسز څه دي د سرکاري سېکټر سټرنث څه دي د دې ویکنیسز څه دي نو انشاءالله موږ به داسې یو پروګرام شته موږ به یو ټاسک فورس جوړو دا صوبایي حکومت جوړوي هغې کې به موږ چې کوم دی نو ریل او ریشنل او پریکټیکل او ورکیبل سلوشنز راوباسو او حل کوو به انشاءالله خو تاسو د تجرباتو خبره وکړه نو مسله خو شته نقل خو کېږي د دې نه څوک انکار کوي شي نو د نقل مخنیوی خو به هم کوو نو هغې دپاره به موږ ډیفینټلی وي ول بي سکرامبلینګ our minds how to curb it نقلونه خو کېږي د کورونا نه را په دې خوا فزیکلی خو کورونا وایرس مړ شو خو انټلیکچوال د اوس هم د ماشومانو په ذهن کې هغه څیز موجود دی چې موږ نه امتحان ما اخله او موږ پاس کوه نو موږ حاول خپل کې حل راته سر چې کوم پروس کا سیستم د پرایویټ حالونو پرایویټ سکول کې بهال نه منفي کیږي او هغه سیستم اوس هم په پرایویټ سکولونو کې موږ بالکل حال نه دی ښه موږ په ګورنمنت سنټرز کې حال یې ښه دی موږ کلسټر سیستم کړی دی مطلب دا دی چې ماشومان هم ګډ مډ کړي دي ګډ مډ داسې چې سرکاري او پرایویټ ټیکس موږ ختم کړي دي ټول به میکسډ اپ ناست دي موږ رول نمبرز هم میکسډ اپ ایشو کړي دي دا خبره به څوک نشي کوي چې دې سکول کې دا فیور وکړو دې سکول سره د لک فیور وکړو دې سکول کې د سختي وکړو دې کې د نرمي وکړو دې لک تخو کته شو دې ته خراب وکړې شو نه موږ بالکل کېنول ایکوال ګراوندز ایکوال اپورچونټیز او بهترین کوېسچن کو دا ایشوز ډېر خلک تپوس کوي اصل کې خبره دا ده کلسټر سیستم دوه قسمونه دي سمپل کلسټر او کمپاوند کلسټر چې کوم ځای کې دوه سکولونه دي او دریم به سره خواوشا په علاقه کې نشته نو موږ هغه یو ځای کړی او کلسټر هم ته جوړ کړی دي ته سمپل کلسټر موږ وایو خو چې کله موږ داسې شي چې یو شل ماشومان د یو سکول شل د بل شل د بل شل د بل دی لم یو سنټر ورکړی دي ته موږ کمپاوند سټرکچر وایو کلسټر وایز هاي دې کې موږ د ډیسټنس خیال ساتلې دي چې نکو لپاره موږ ټول مینیمم 2 کیلومتر خواوشا ډیسټنس کې ده لکه نو لپاره سي 3 ځینې ډېر کم به وي چې هغه به 4 ته رسېدلي وي دا دومره فاصلې نه دي بل دا چې د نهم او د لسم هلکان چې کوم دي نو هغه که فرض کا داسې ته د ګوتې نه نیسې او ګرځې نو زما نه دی خیال چې دا تا ریل ایجوکیټډ کړي دي زموږ بچي دي او لوی بچي دي مطلب دا دی نو دوی دومره لرې لرې تللی شي چې ګنې یاره 3 کیلومتره 4 کیلومتره لرې لاړ شي خپل اګزام ورکړي او بله خبره درته دا وکړم چې چونکې موږ ریفارمز کوو دا یو که فرض که موږ مردان بورډ په دې کې کامیاب شو که نه چې موږ د نقل خاتمه وکړو نو دا به د مردان بورډ په دې قوم باندې یو لوی احسان وي د هغې وجه دا ده چې د قوم د اوچتولو لپاره بالکل دا په محنت ورچول غواړي او زه پیرنټس ته او بچو ته دا وایم ما بچي سره که څوک دا خواري کوي چې هغه د محنت وکړي او نقل دې نه کوي 2 نمبري نه کوي نو زه به ډېر زیات مشوره یم تhank you